الله الرحمن الرحیم د دې بې غیرت او د اوس حکومت یو نوې کارنامه چې نن چې کوم دی د دې د پالیسو د دوی د ظلم او جبر خلاف چې په د ګیس په قیمت کې 200% اضافه وشو د هغې د وجې نه د سینجۍ چې کوم مرکزي تنظیم دی نه هغوی نن د هړتال اعلان کړی یقینا چې د دوی سره بله لار هم نه وه ځکه چې لکه د پېټرولو کوم قیمت دی او د هغې مقابل کې د سینجۍ کوم قیمت دی نو سینجۍ ته به عموما هغه خلک راتل چې کومو خلکو به کمزور غریبانان به لکه مثال خبره نشله طبقه چې موږ څه ته وایو هغه چې کوم دی نو هغوی د سینجۍ ګاډي به هغوی استعمالولو هغې کې به چې کوم دی نو ګذر بسر کېده خو اوس دا حکومت یو داسې حکومت راغلی چې دا د خلک وایي اسرائیل ظلم کوي زه هم دا د اسرائیل نه بدتر حکومت دی ځکه چې خو راځي هم په غریب باندې چې کوم دی مثال خبره نور بوج سیوا کوي اوس نننی دا پوزیشن دی چې لکه کوم ځای ته به غریب سړی په ګاډي کې په لوکل ګاډي کې به په کرایه باندې ته نو چې 100 روپۍ به هغه کرایه ورکوله نن د ټولو ګاډو 200 روپۍ کرایه ده او مجبورا په دې بنیاد باندې ده چې ځکه چې لکه سینجي نشته دی چې سینجي نشته نو پېټرول خو الریډي چې کوم دی د هغې ریټ اوچت دی هغه بیا هغه شانتې ټکسي ډرایور له واره نه کوي نو زه دې حکومت وایم چې حکومته خدای دې په سر ته هلکه که دا ترتیب وي چې لکه دا کوم ترتیب تا شروع کړی دی نو دې ته دا لاسه خو به دا غریب سړی چې کوم دی نو په لږو توندو باندې به مجبوره شي مثال خبره د غربت هغه لکیر چې کوم دی نو هغه خو اصل دا پاکستاني قوم د هغې د لاندې روان دی خو نور به هم چې کوم دی ورځ پر ورځ باندې په ښکته باندې شي نو که په داسې ترتیب باندې کړي چې ته په ورو باندې وژنې نو د دې نه بهتره دا ده چې لکه څنګه اسرائیل لګېدلی په فلسطین بمباري شروع کړې ده نو بس ته مو لګوه ته چې کوم دی په دې غریب عوام باندې بمباري وکړه ځکه چې د دې بمبارۍ نه د دې ظلم نه دا چې تا کوم شروع کړی دا خو د دغې بمبارۍ نه بدتر دی د دې ظلم نه بهتره خبره دا ده چې ته چې کوم دی د خپل قوم په خپله باندې مړ کړه دا سینجي چې تا چې کوم دی دونه لیول ته ورسوله دومره حده پورې تا ګرانه کړه د پمپ سره د پمپونو سره چې کوم خلک وابسته دي او هغوی چې کوم دی فیلنګ کوي دا هم ټول غریبانان دي هغه هم بېروزګاره شو د ټکسي ډرایور چې کوم دی هغه هم بېروزګاره شو کومو خلکو به چې د لوډ ان لوډ کار کوو په سوداګو وغیره کې هغه هم دا ټول بېروزګاره کړ او د غریب ولس باندې چې کوم تا کوم ظلم واچو دا د برداشت نه بهر شوله نو زه وایم چې لکه موږ پاکستاني قوم خو بغیر دغه نه بل څه نشو کولی ځکه که موږ کې رتې برابر غیرت نو په یو ځل به ټول دا پاکستاني قوم روت یو سوال نه پیدا کېږي چې تا په دې موسکا باندې ناست وې خو موږ د خو دغه چل راځي چې خدای دې تباه کړه خدای دې تباه کړه نو بس موږ هم دغه ویلي شو چې خدای دې تباه کړه ځکه چې دغه نه بغیر خو موږ چې کوم دی نو تاسو دونه ځپلي یو چې نور زموږ نه هېڅ وتی دی زموږ نه نور هغه زور وتی دی احتجاج هم نشو کولی په زور باندې چې کوم دی نشو راوتلی بس دې قوم او دې چې کوم دی د خلکو موږ خیرو ته کېنولي نو بس موږ دا چې پاک رب العالمین دې په خپله توره باندې ووه ځکه چې دا کومه توره تا د قام پسې راغښتې ده نو دا چې کوم دی دا یو کافر هم نه کوي ځکه چې د کفر په معاشره کې وګوره په هغې کې هم انصاف شته خو زموږ اسلامي جمهور پاکستان کې په ایماندارۍ کې انصاف شته ټول د بې غیرتو او د خودغرضو ټوله راټوله شوې ده او یو ظلم او یو جبر یې چې کوم دی شروع کړی